أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. په مخکې آیات کې الله پاک بنی اسرائیل ته فرمایل چې د الله نعمتونه یاد کړئ او د هغې شکر ادا کړئ، او په دغه نعمتونو کې اهم نعمت چې د هغې مخکې ذکر شو چې الله پاک تاسو ته د دنیا په ټولو قومونو غوروالی او فضیلت درکړی دی. ستاسو په قوم کې ډېر پیغمبران او بادشاهان پیدا کړي وو. او دې نه وروسته اوس په دې آیات کې د یو بل لوی نعمت ذکر دی چې الله پاک تاسو ته د فرعون د ظلمونو نجات درکړو. فرعون دا د مصر بادشاه او د مصر د بادشاه لقب و فرعون، لکه څنګه چې د روم بادشاه ته به قیصر وي او د ایران بادشاه ته به کسرا وي او د یمن بادشاه ته به تبا وي، دغسې د مصر بادشاه ته به فرعون وي. دا کم فرعون چې د موسی علیه السلام په زمانه کې موجود و، د خپل نوم رمسیس ثانی و، اگر چې مفسرینو د په نوم کې نورم اقوال ذکر کړي دي. فرعون او د قوم په بنی اسرائیل باندې قسم قسم ظلمونه کول، او دا ظلم د هغه ظلمونو یو قسم، یو مثال، یو حصه ده چې دی به د بنی اسرائیلو نارینه بچي حلالول مړه کول. د بنی اسرائیلو مذکر بچي هغه به ذبح کوله. وجه دا وه چې فرعون ته دا پته ولګېده چې په بنی اسرائیلو کې یو بچی پیدا کیږي، هغه به د فرعون د حکومت د ختمېدو سبب وي. نو فرعون ته چې څنګه دا پته ولګېده، نو هغه حکم وکړو چې د دې بچي هغه د چې کله پیدا کیږي نو هغه ذبح کوي، ذبح کول به. او دا فرعون ته دا پته څنګه ولګېده؟ په دې کې هم د مفسرینو یو څو اقوال دي. یو قول دا دی چې نجومیانو ورته دا خبر ورکړی و، دویم قول دا دی چې فرعون خوب لیدلی و، او یو قول دا دی چې ابراهیم علیه السلام د دې پیشنګویي کړې وه چې په بني اسرائیلو کې به داسې یو کس پیدا کیږي چې هغه به د فرعون د حکومت د ختمېدو سبب وي. د بني اسرائیلو به په خپل منځ کې د دې خبرې تذکره کوله چې ابراهیم علیه السلام د دې خبرې پیشنګویي کړې ده. دا خبر فرعون ته ورسېدو. نو فرعون دا حکم وکړو چې د بني اسرائیلو نارینه بچي د پیدا کېدو نه وروسته ذبح کوئ، چې هغه کس، هغه هلکه چې هغه کوم د فرعون د حکومت د ختمېدو سبب جوړیږي چې هغه په وړوکوالي باندې مړ شي او هغه لوی نه شي. باقي جنکۍ چې دی دا به یې ژوندی پرېښودلې، دا به یې نه مړې کولې، ځکه چې جنکو نه خو یې خطره نه وه. بل دا چې خدمت دپاره یې جنکو ته ضرورت و، نو دی به یې د خدمت دپاره ژوندی ساتلی. بلکې ابن کثیر رحمت الله علیه خو دا هم لیکلي دي چې کله د یوې زمانې پورې، د یو وخته پورې فرعون د بني اسرائیلو بچي ذبح کول، او په بني اسرائیلو کې نارینه کم شو، ځوانان پکې کم شو. نو فرعون او د هغه قوم د بني اسرائیلو د ځوانانو نه چې کوم خدمت اخیستو، هغو ته ضرورت و، په هغې کې کمی پیدا شو. نو بیا دې په خپل منځ کې مشوره وکړله که چېرې مسلسل چې دی نو هغه د بني اسرائیلو نارینه بچي مونږ ذبح کوو، نو بیا دا مشکل کارونه، د مزدورۍ کارونه، درانه کارونه دا به څوک کوي؟ د دې وجې نه دی بیا په دې حکم کې ترمیم وکړو، او اوس یې داسې حکم وکړو چې یو کال به د بني اسرائیلو بچي ذبح کېږي او یو کال به د خدمت دپاره ژوندي پاتې کېږي. نو حضرت هارون علیه السلام خو په هغه کال کې پیدا شو چې په کم کال کې د بچو د ذبح کولو حکم نه و، لیکن موسی علیه السلام چې اصل خطره د هغه نه وه،
هغه خو الله پاک په هغه کال کې پیدا کو چې په هغه کال کې د بچو د ذبح کېدو حکم و. الله پاک خپل قدرت ښکاره کو، هغه پیدام شو او هغه الله پاک د مرګ نه بچم کو، بلکې د فرعون په کور کې وساتو. هغه د بچ کېدو پوره تفصیل چې دی نو هغه په قرآن پاک کې مخکې راځي. په دې آیات کې الله تبارک وتعالی د دې نعمت ذکر کړی دی چې الله پاک د فرعون د دې ظلمونو نه تاسو ته نجات درکو. دا ډېر لوی نعمت و. اگر چې دا نعمت په هغه بني اسرائیلو باندې شوی و چې کوم بني اسرائیل د موسی علیه السلام په زمانه کې موجود و، لیکن دا خطاب دلته په قرآن پاک کې هغه بني اسرائیلو ته دی چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و، په مدینه کې یا په نورو ښارونو کې اوسېدل. ځکه چې کم احسان او نعمت چې الله تبارک وتعالی د دې په مشرانو باندې کړی و، نو دا د ټول قوم د پاره چې دی نو د الله پاک یو احسان و. دوی د هغه نسل چې دی نو هغه چلیږي، د هغه نسل نه پیدا دي، نو گویا کې دا د دې لپاره نعمت او الله تبارک وتعالی دې موجوده بني اسرائیل ته خطاب فرمایي چې الله پاک په تاسو باندې دام انعام کړو چې تاسو مشران د دې ظلمونو نه بچ کړو، هغه ته نجات ورکړو. بلکې بني اسرائیل و دې نجات په خوشحالۍ باندې د دې اظهار به کو، په دې به خوشحالي هم کوله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو، نو یهودیانو به په 10 محرم باندې روژه نیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه تپوس وکړو چې تاسو په دې ورځ روژه ولې نیسئ؟ نو دی وی چې په دې ورځ باندې الله پاک بني اسرائیل او موسی علیه السلام ته د فرعون نه نجات ورکړو، او فرعون او دغه قوم په سمندر کې غرق کړي وو. نو موسی علیه السلام هم په دې ورځ باندې د شکرانې په طور روژه نیولې وه، نو موږ هم روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، د مسلم شریف حدیث دی، فنحن احق و اولا بموسی منکم. مونږ خو د موسی علیه السلام ډېر قریب یو، د موسی علیه السلام سره مونږ ستاسو نه هم زیات محبت دی. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم په 10 محرم باندې روژه نیوله، او خپل امت ته هم د دې حکم وکړو چې تاسو هم روژه نیسئ. البته دا ده چې د یهودیانو د روژې نه چې دی نو هغه فرق کولو دپاره په روایاتو کې راځي چې د دې سره یو روژه بله میلاوالو حکم وکړو چې هغه د دې نه مخکې 9 محرم باندې یا د دې نه وروسته په 11 محرم باندې هغه هم ورسره روژه ونیسي. د بني اسرائیلو د نجات دا واقعه دم په تفصیل سره چې دی نو هغه په قرآن پاک کې مخکې راځي چې کله موسی علیه السلام چې دی د یو زمانې پورې فرعون ته چې دی تبلیغ وکړو، هغه ته د ایمان دعوت ورکړو، لیکن هغه دعوت قبول نه کړو، ایمان یې را نه وړو، او د هغه ظلمونه په بني اسرائیلو باندې یو انتها ته ورسېدل. نو الله پاک موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې دا بني اسرائیل دی د ځان سره روان کا، د فرعون نه په پټه باندې په خفیه طریقه باندې دی د مصر نه وباسه. موسی علیه السلام بني اسرائیل په یو خفیه طریقه باندې روان کړل. فرعون ته د دې روانېدو نه د دې تلل نه وروسته پته ولګېده، حتی چې پته ولګېده هغه هم خپل لښکرې راجمع کړلې او په دې پسې د دې تعاقب یې وکړو، په دې پسې روان شو. مخې ته چې دی نو په لاره کې سمندر راغی، او شاته نه چې دی نو د فرعون لښکرې هغه هم راورسېدلې. الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې هغه په سمندر باندې خپله امسا ووهي. خپله لښته امسا باندې موسی علیه السلام چې کله سمندر وو، په هغې کې خدای پاک ورته لارې جوړې کړلې، هغه سمندر اوبه ودرېدلې، د یو بل نه جدا شولې، او موسی علیه السلام بني اسرائیل په هغې وچو لارو باندې په سمندر کې روان شو. چې کله فرعون راورسېدو نو هغه او د هغه لښکرې هغه هم په دې ورپسې روان شول، چې موسی علیه السلام او بني اسرائیل بلې غاړې ته ورسېدل، او فرعون او د هغه لښکرې هغه لا د سمندرو کې را روانو. نو الله تبارک وتعالی بیا سمندر جاری کو، فرعون او د هغه قوم هغه پکې غرق کړه، هغه مړه شول ټول. او بني اسرائیلو دا منظر چې دی هغه په خپلو سترګو باندې ولیدو.
الله تبارک وتعالی د دې واقعي ذکر چې دینو په دې آیاتونو کې فرمایلی دی، فرمایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم او کله چې نجات درکو مونږ تاسو ته من آل فرعون، د فرعون د آل یعنی داغه چې کم منلو والا خلق او داغه کم تابع او هغه ټول داغه آل ویلې کی، یعنی فرعونیان. من آل فرعون د فرعونیانو نه، یسومونکم سوء العذاب چې هغوی به رسو تاسو ته سوء العذاب ډېر بد عذابونه، ډېر ظلمونه به یې کول. یذبحون ابناءکم حلالول به یې زامن ستاسو، ویستحیون نساءکم او ژوندی به یې پرېښودی ښځې ستاسو، بچي هلکان هغه به یې ذبح کول، او جنکۍ دا به یې د خدمت دپاره پرېښودلې. الله پاک فرمایي وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم، او په دې کې امتحان و، ډېر لوی امتحان و عظیم. وفي ذلکم بلاء، مفسرین لیکي چې دا اشاره چې دی وفي ذلکم او په دې کې بلاء امتحان و، امتحان د الله پاک د طرف نه چې دی نو هغه په خیر او په شر کې، په خوشحالۍ کې او په غم کې، په دواړو کې د الله پاک د طرف نه امتحان وي. نو دا هم کېدای شي چې دا اشاره چې دی نو هغه د نجات طرف ته وي. دا د خوشحالۍ خبره ده چې په دې نجات کې چې دی نو ستاسو دپاره امتحان او د شکر امتحان و، انسان ته خوشحالي ورسي، دا هم د الله پاک د طرف نه یو امتحان دی. الله پاک ګوري چې دا بنده د دې نعمت شکر ادا کوي که نه. نو ذالکم وفي ذالکم او په دې کې، پس کې دې کې دا اشاره ده د نجات ته. نو په دې نجات کې ستاسو دپاره امتحان او ډېر د ستاسو د رب د طرف نه لوی امتحان چې تاسو شکر کوئ که نه. او دام کېدای شي چې ذالکم دا اشاره چې دی نو دا د ظلمونو طرف ته، عذاب چې کوم د فرعونیانو د طرفه بني اسرائیلو باندې ظلمونه کېدل هغې ته اشارې چې وفي ذالکم او په دې کې چې هغو به تاسو ته دا تکلیفونه رسول، په دې کې د الله پاک امتحان و چې تاسو چې د تکلیف کې امتحان، د هغې مطلب الله پاک ګوري چې د بنده باندې تکلیف راولي یا چې دی په هغې کې صبر کوي. په هغې کې د صبر کولو حکم دی. په خوشحالۍ کې چې کوم امتحان دی په هغې کې د شکر کولو حکم دی. نو وفي ذالکم او په دې کې یعنی په دې نجات در کولو کې، په دې کې چې دی نو هغه یا په دې ټوله واقعه کې د الله پاک د طرف نه یو لوی امتحان و. وفي ذالکم او په دې کې بلاء من ربکم، امتحانو من ربکم ستاسو د رب د طرف نه، عظیم لوی امتحانو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، او کله چې وچو مونږه یا سیر کو مونږه بِكُمُ الْبَحْرَ ستاسو د پاره سمندر، ستاسو د بچ کولو د پاره. الله پاک وایي چې دا لاره چې دی مخې ته سمندر او شاته د فرعون فوجونه، نو ستاسو د تیرېدلو د پاره، ستاسو د بچ کېدلو د پاره الله پاک وایي چې دا سمندر درته مو سیرې کو، دا اوبه ودرېدلې، بلکې 12 لارې پکې جوړې شولې. لکه د بني اسرائیلو 12 قبیلې وې، هر یوه قبیله چې دی هغې دپاره جدا جدا لار جوړه شوله. البحر، دا بحر چې دی نو هغه بحر قلزم دی. د دې بحر او سمندر نوم چې دی نو هغه قلزم چې هغه په دې بحر احمر کې ریډ سی په دې کې دی. باقي نیل چې دی نو هغه خو سمندر نه دی، هغه خو یو نهر دی، دریای نیل چې ورته وایي. نو هغې کې دا واقعه نه ده شوې، هغه خو بالکل د مصر چې دی نو هغه په منځ کې چې کوم د مصر دارالخلافه د قاهره، د قاهرې په منځ کې چې دی نو هغه تیر شوی دی. د هغې پار کول، د هغې پورې غاړې ته اوښتل، هغه خو بیا هم په مصر کې و، بیا هم د فرعون په حکومت کې و. هغې پار کولو کې خو د دې دپاره نجات نشو کېدی. دا چې دی نو هغه بحر قلزم چې کم کې فرعون غرق شوی دی او کم کې موسی علیه السلام ته لارې جوړې شوي، هغه بحر قلزم و چې په بحر احمر کې دی. فانجیناکم، الله پاک وایي پس بچ کړی مونږه تاسو، یعنی پس نجات در کو مونږه تاسو ته، ازادي درکړه مونږ ته. دا ټولې ترجمې کولی شي، داسې ویلی شي فانجیناکم پس نجات در کو مونږ تاسو ته، فانجیناکم پس بچ کړی مونږ تاسو، فانجیناکم پس خلاص کړی مونږ تاسو، واغرقنا آل فرعون
او غرق کړل موږ آل فرعون فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل. دا لفظ پکې الله پاک ذکر کو ځکه دام چې دینو چې دا دشمن چې دینو هغه مړ کېدل دغه هلاکېدل دا انسان ویني دام د انسان د پاره د خوشحالۍ خبره ده. دویم الله پاک دې ته د دې لپاره مو خو چې د فرعون ډېر روب د دې په زړونو باندې و او د دې کبل فرض په خپل سترګو باندې لیدل نه نو د دې دا یقین هم نه راته چې فرعون چې دغه سره داسې کار کوي شي هغه چې هغه هلاکېدی یا مړ کېدی شي. الله تبارک وتعالی دې ته دا منظر وښودلو. الله پاک فرمایي وانتم تنظرون او تاسو کتل تاسو ولیدل دا ټول. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کله چې خلاصې در کوم تاسو ته کله چې نجات در کوم تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو ته ډېر بد عذابونه یذبحون ابناءکم ذبح کول به حلالول به ابناءکم زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندۍ به پرېښودلې نساءکم ښځې ستاسو زنانه ستاسو. ښځه په معنا چې دی نو چې چا ښځه وي دا مراد نه دی مطلب ښځې یعنې زنانه نسل زنانه به ستاسو چې دی نو هغه پرېښودلې. وفي ذلکم بلاء اخو به اصل کې بچي وي وړې به وي لیکن دلته د نساء لفظ راغلی دی ځکه چې هغه به ژوندۍ پرېښودلې نو هغه به لویېدلې هغه به